تلا نو امره د معامله الى الله الله ته اسپارل شو. وس دغه الله پاک دا ولي و چې د معامله دسي ولي نو ویلي چې کوم سړي توبه و حدیث پاک کې راځي التائب من الذنب كما لا ذنب له. د ګناه نه توبه استون کې دسي دی لکه چې دا د ګناه کړی نه دلته کې الله فرمایي و امره الى الله د دو معامله الله ته اسپارل شو. څه مطلب وو خو دې سړي په سچ باندې توبه استلی په سچ باندې نو بس دې الله پاک معاف کوي. سړي سود خور دی او په سچ باندې توبه وباسله نو الله پاک جل شانه د توبه قبلی التائب من الذنب كما لا ذنب له. دا سړی دسي دی لکه چې د اډو ګناه کړی نه دی د ګناه نه دسي پاک شي. یو کم سل قتلونه کړو یو کم سل قتل او بیا چې کوم دی خپېمانه شو چې یاره څه چل به کوو چې ورته یې پلان کې کلي کې یو کس دی ډېر عبادت ګزار دی هغه له ورشه هغه به د توبې چل وخي. هغه چې لاړ هغه له نو هغه ته یې ویې چې یاره ما خو یو کم سل مړي کړي دي الله به ما معاف کړي او که معاف نه کړي. هغه وي یو کم سل مړي دي کړي دي تاړو الله معاف کړي نه توره ورسره وي یو کم سل مې کړي چې په تا یې پوره کړم. نو د هغه نه هم دا سر و چې الله مې هسې نه معاف کړي چې سل پوره کړم د هغه نه هم سر وو. بیا د سړی پریشان و زړه کې ول الله پاک د توبې هغه محبت اچولې و د دې ګناه نه زړه تور شوی الله پاک ورته هدایت کول غوښتل. دا سړی چې کوم دی چې ورته وي چې پلان کې کلي کې یو عالم دی هغه له ورشه او هغه به تا ته د توبې چل وخي. دا سړی روان شو د عالم دپاره. نو بعضې روایتونو بعضې خلک وایي چې دا سړی لړو د سړي ورته توبې چل وخو دی عالم چې الله معاف کړي ته خو داسې کار به کوې چې د نیکانو د دې کلي د بدانو د دې کلي په دې کوم کلي کې چې ته پاتې کېږي نو دې کې ټول بدان پاتې کېږي ټول قاتلان دي نو ته به دغه کلي نه هجرت کوې د نیکانو دې کلي ته به ځي. او بعضې خلک وایي چې نه دې توبې پسې روان خو به هر حال دا سړی روان یا دا چې دې سړي ورته ووایي دی عالم چې ستا توبه الله قبلي خو د قاتلانو د دا کلي به پرېږدي هسې نه چې ته توبه وباسې او د دغې ماحول کې بیا په دې قتل باندې روانه وړي. نو دې روان شو په دغه دوران کې دې کلي ته هجرت کوي روان دی په لاره باندې بیماري پرې راله چې کله بیماري پرې راله نو دې په ناسته باندې سولېدو او چې کله د ناستې نه پرېوت په ناسته هم نشو تللی نو سینې ولګوله او عقلي طرف ته به یې زور کو. په دغه درمیان کې الله رب العزت فرشتې راولېږلې هغه فرشتې راغلې کومو فرشتې چې د ګنهګار سړي روحونه قبض کړي علیین ته وړي کته او هغه فرشتې سجین ته وړي کته او هغه فرشتې راغلې چې کومې فرشتې د نیکانو روحونه علیین ته وړي بر جنت د دواړو جنګ شو. دا نیکانې فرشتې ورته وایي چې دې سړي خو سل قتله کړي دي سل مسلمانان یې وژلي دي د دو فرشته ګنهګار د کوم خلکو چې ګنهګارانې فرشتې روحونه قبض کړي هغې روح به موږ قبض کړو سړی ګنهګار دی سل قتله یې کړي دي او نیکانې فرشتې وي چې روح ته یې موږ قبض کړو د توبه ایستلې ده د دواړو جنګ شو. فیصله الله رب العزت له لړه الله ورته وفرمیل چې دا جنګ پې مه کوئ ځمکه ناب کوئ خو دا سړی د نیکانو دې کلي ته نږدې نو بیا د نیکانې فرشتې روح والي او که دا سړی د بدانو دې کلي ته نږدې نو بیا د هغه فرشتې روح والي کمې فرشتې چې د بدانو خلکو روحونه قبض کړي. علما فرمایي چې دا سړی د نیکانو دې کلي نه لرې و د بدانو دې کلي ته نږدې و الله رب العزت ځمکې ته وویل رالنډه شه د نیکانو دا ځمکه ورته رالنډه کړله او د بدانو دا ځمکه ته لرې کړله. فرشتو چې ځمکه ناب کړله نو هغه نیکانو کلي ته نږدې شو د بدانو کلي نه لرې شو. الله رب العزت دغه د مغفرت فیصله وکړله او نیکانو فرشتو دغه روح قبض